تاسو زما تر سره دا دومره ظلم ولې هغه مخ ته خو موږ کتې نه شو نه پوزه شته نه سترګې نه غوږونه او نه شونډې د هغه وجود ته کتې نه شو هغه نه خو مو زړه اینه رایستې ده او په منځ مو شلولې د ظالمانو دا مو څه کړي دا ټول چې وشو د وحشي ابن حرب د لاسه وشو خیر قصه اوږده ده مختصرا وخت کم دی الله داسې وکړل چې مکه فتح شوه دا وحشي وتښتېد طایف ته هلته خدای په زړه کې ایمان واچو وحشي زړه کې مې سوچ کوو چې دا موږ څه کوو موږ د بوتانو عبادت کوو د کاڼو کم کاڼي چې موږ په خپلو لاسونو تراشو دا به موږ له خیر راکوي دا موږ په کومه غلطه لګیا یو دا خو دا حضور پاک ټیک وایي ماشې ځان نه نشي شاړولی دا بوت مچ نشي شاړلی موږ له به څه خیر راکړي او زموږ نه به ضرر څه دفه کړي وی اسلام ته مېړو شو خو یارېدم چې ما خو هغه جرم کړی دی چې کائناتو کې د تاریخ په څپو کې او د ځمکې د پاس او د اسمان لاندې چا نه دی کړی معاف به شم او که نه وی چې راته وی اسلام ته دې کېږي ما ویم وی داسې وکړه استازي څوک نه وژني او حضور پاک استازو ته غږ نه کوي نو چې د قومونو استازي دي تم پکې ورشه نو ویزم د یو قوم د استازي په شکل مدینه شریفې ته لاړم وی چې لاړم او حضور پاک ته مخامخ شم نو وی پیژندم لکه خو مکه کې لوی شوی چې څنګه وپېژندم ړومبې اواز یې وکړ انت وحشي انت وحشي حمزه په الف بدله ته وحشي وحشي ابن حرب ما وی او زه وحشي بس پوه شوم چې حضور پاک غزار وکړو خپونه مې ځمکه وتښتېد او دویم ټکي راته څه وایي انت قتلت حمزه حمزه تا وژلی اوهو کوم شي نه یېرېدم هغه خوش او مخکې ما وی چې تره مې والا وژلی دی او ما په نشم اخړومبی همغه خبره وکړه زما تره حمزه تا وژلی تا ټک ټوک کړی تا تې پوزه غوږونه سترګې وښکلې مطلب همدغه دی دننه فلسفه ده پکې تا سینه شلولی ده تا تې زړه رایستی دی تا والا په زړه او په اینه چکونه لګولی دي ما وی اوس به څه کېږي نه به څه کېږي د حضور پاکو خبره یېره نه ده او یاده ده اوس که ویم چې او بیادبي ده که ویم چې نه نو دروغ دی او مني یم نه نو ما وی صاحب قد کان من الامر ما بلغک تا ته چې کومه خبره رسېدلې ده ټیک ده او مطلب یې همدغه دی حمزه ما وژلی اوس څله راغلی اوس څنګه راغلی ما وی الله رسوله اوس ایمان مسلمانېږه زړه مې ایمان راغلی ایمان راوړی خو قبول به شي که نه زما وروڼو ایمان لوی نعمت دی که مسلمان له دې تکلیف ورکړ لوی جرم دی او سخته ګناه ده او د مسلمان خاصیت دا دی چې مسلمان له به تکلیف نه ورکوي خو که ور دی که ځان له دې کار وکړه دوزخ ته به ځې خو یاره بیا به چې مسلمان یې جنت ته به ځې خو عقیده دې ته وایي چې هغه ستا برابر نی نو په سترګو به هم جنتونه وینې او ټول عمر به دوزخ کې پروت دی لکه یو سړی خدای نه مني هر څه برابر دی الله نه مني د دا عقیده تباه ده او برباده ده دی به جنت په سترګو نه ویني ټول عمر به دوزخ کې پروت دی یو سړی خدای مني خو شرک ورسره کوي یو سړی د خدای پیغمبران نه مني یو سړی د خدای کتابونه نه مني یو سړی جنت دوزخ او آخرت نه مني دی به ټول عمر دوزخ کې پروت دی جنت په سترګو نه ویني ښه سړی دی ولې هر څه چې وي خو چې عقیده خراب وي عمر نه به دوزخ کې پروت دی دقه رنګې که یو سړی وایي چې پیغمبر منم خو اخري نه منم قرآن منم خو اخري کتاب نه منم نو دا به ټول عمر په دوزخ کې پروت دی د ده جنت ته تللی شته دی نه نو ختم نبوت د پیغمبر مبارک صفت دی لکه د هغه دا صفت دی چې حضور پاک نبی دی موږ به منو که څوک نه مني کافر
دا غدا صفت چې رسول الله مبارک رسول دی رسول په پیغمبرانو کې د خاصه مرتبه خاوندان دي نو دا به معنی او کوي چې پیغمبر خو رسول نه دی نو کافر شوی پسترګو به جنت ته مونږ ټول عمر به دوزخ کې پروت دی دقه رنګې چې وې حضور پاک مانم خدای مانم کتاب مانم آخرت مانم جنت دوزخ مانم خو یاره د پیغمبر اخیری نه مانم دا غنه پس بل پیغمبر هم راغلی دی یا راتلی شي نو دا تب ایمان نخلاصه کافر او ټول عمر په دوزخ کې پروت دی نو دا د پیغمبر مبارک صفت د ختم نبوت د حضور پاک صفت دی او هغه صفت دی چې عقیده سره تعلق دی او رسول الله مبارک په خپل فرمای انا آخر الانبیاء په ټولو پیغمبرانو کې ذاخري پیغمبر دی بل راضی لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما نه پس نه بل نبی شته او نه بل رسول شته او زما جمعات چې مسجد نبوي دی آخر المساجد هغه اخیری هغه جمعات چې د پیغمبر په لاس جوړ شوی دی وروسته به جمعاتونه جوړیږي او د پیغمبر په لاس باندې جوړیږي پیغمبر نشته عقیده سره تعلق اوس په دویمه خبره درته وکړم چې کم انسان د ختم نبوت د عقیدې دشمن دی د هغه نه غټ کافر په مخ د ځمکه بل نشته دا ډېر لوی کافر دی چې چا د ختم نبوت په عقیده ډاکه وغورځوله او دی وی حضور پاک منم خو آخري پیغمبر نه منم دا د پیغمبر غټ دشمن د پیغمبر د دین غټ دشمن بل نشته دی او دو دلیل به درته ووایم د حضور پاک تر مبارک او حضرت حمزه رضی الله عنه ډېر زبردست پهلوان او بهادر انسان په بدر کې د دنیا کافران مردار کړي او په احد کې د دنیا کافران د تورې لاندې شو مردار یو سړی و چې د هغه نوم وحشي ابن حرب وحشي باندې مشهور او دی هغه وخت کې لا په بدر کې کافر هغه قصه اوږده د وخت کم دی خو چې لمسولی و چې دا حمزه به وجلی د هغې ترې وجلی و زما د تره شیبه بدل به تې علم نو زه به تا آزاد کم نو وحشي د ډېر شیشناک و پخوا به داسې وړې نیزګۍ به وې د کونټۍ امسا نه به اوږده وه او د غټې نیزې نه به وړه وه عربۍ کې به یې ورته حربه وې نو بعضې خلکو به په هغې ویشتل کول او شیشناک و چې داسې به یې خطا کړه نو ځای به یې پرې ویشته نو وحشي وایي په احد کې زه د یو تیږې شاته پټ ناست وم وایي زه به حمزه ولم حمزه لګیا دی د حضور پاک سکتر دی او پیغمبر مبارک ډېر زیاته مینه ده ورسره وی کافرو سره جنګ کوي خو ډېر زبردست جنګ کوي یارېدم هم دی وی د یو تیږې شاته پټ ناست دی حمزه مې مخکې تېر شو وی اقه نیزګۍ مې ورشغال کړه وی چې ورو مې ویشته وی خاص په دې نوم د پاسه ولګېد او نیزه تې شاته ووته ولګېد خلاصه ولګېد نیزه شاته ووته بارنم د وینو پواره روانه شو شاتم ما پسې ګواښ وکړه خو حرکت پکې نو پرېوت حمزه مې مړ کړ شهید شو وحشي و او بیا دې حمزه سره داسې ظلم شوی دی چې په تاریخ کې داسې ظلم چا سره نه دی شوی حسن الغابه کې دا واقع شته که څوک یې ګوري کتلی شي بیا د دې حمزه نه پوزه پرې شوه وګونه تې پرې شو شونډې تې پرې شو او سترګې تې وویستې مسله ورته وایي او دا سینه یې وله وشلوله نو زړه یې ترې راوویسته او اینه یې ترې راوویسته او یو ښځه وه هنده بیا وروسته خدای مسلمانه کړې وه چې کوم د احد جرنیل و د کافرانو ابو سفیان دې بیا وروسته خدای مسلمان کړی دی د هغه بیبي وه د هغه ښځه وه او یو ډېر غټ کافر و عتبه
په بدر کې مردار شوی و د هغه لور وه او دا شیبه غټ کافر و په بدر کې مردار و د هغه ویره وه نو هغه چونکې دی حمزه د هغه تره وژلی و د هغې هندۍ نو هغې خپل بدل اخیسته نو د حمزه رضی الله عنه سترګې او پوزه او غوږونه او شونډې دی په امیل کړل تار کې یې واچول او غاړې ته یې واچول او ګډېده به او رسول الله مبارک له یو چیلنج ورکاو چې تا په بدر کې ستا په وجه زما تره او زما پلار او زما ورور مړه شوي دي راشه بدل مې درنه واخیست تر مې درله مړ کړ او راشه د تره اندامونه مې امیل کړل او په غاړه کې مې اچولي دي او ګډېږم او د حمزه سینې نه یې زړه راوویست او هغې باندې چکونه لګول او اینه باندې چکونه لګول خو هغې تېر نه شو الټه یې کړل دومره ظلم یې وکړ پیغمبر مبارک یې ډېر زیات ودړدا و ولې تره ویم او ترې ټک ټوک شو اندامونه پرې شو زړه ووت اینه ووته په هغې چکونه ولګېدل په سرمن د پاسه د غوښو ټوکړې پرتې دي په خدای حضور پاک وجړل او یړه مې غواړي چې دا حمزه خښ نه کوم دا هم په دې میدان کې داسې پرېږدم چې دا مارغان او زمري او شرمخان یې غوښې وخوري ګیدړان یې غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د حمزه تر غوښې د حیواناتو او د مارغانو د خېټو نه روځي او د الله په دربار کې ودرېږي لیکن که دې نه خښوم نو خلک به مړي نه خښئ وایي بچې حضور پاک خپل نیازبین تره نه دی خښ کړی موږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم انتهایي دړمنو حضور پاک وی ظالمانو ما خو ستاسو مړو سره دا ظلم نه دی کړی